نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاشه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکړو او دا غیغه نعمتونه او دا غیغه خوشحالي ولیدلې نو چې واپس راغی الله تبارک وتعالی تینا تاسو کو جبرئیل جنت څنګه وو نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله ته جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه به خامخا د جنت لپاره تیاری کړي ته ځان را رسي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان د جنت لرا رسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمایي وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلې نه دي وګونو اورېدلې نه دي او د یو انسان په تصور کې دغه خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې دغه تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت ته ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غوسه ولیدله د هغې عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا غوږونو ته هم د دې خبر ورسېدو چېرته به دې جهنم ته رانشي چېرته به هم دې جهنم ته رانشي بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وي جبریله اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کوم اعمال دي د جنت د تلو کوم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 15 ټیمه دا به چې ته وایي دا ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سهار مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګورې د جنت لپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله ښه